د نبي علیه الصلاۃ والسلام د لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هجرت او وفات. د دواړو جهانو سردار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مشره لور حضرت زینب رضی الله تعالی عنها نبوت نه 10 کاله وړاندې کله چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک 13 کاله و پیدا شوه او د ترور زوی ابو العاص بن ربیع سره یې نکاح وشوه. د هجرت په وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره لانړه د دې خاوند د بدر په جنگ کې کافرانو سره شریک شو او قید شو. د مکې خلکو کله چې د خپلو قیدیانو د آزادولو لپاره فدیه راولېږلې نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هم د خپل خاوند آزادولو لپاره مال راولېږه چې په هغې کې ښار هم و کوم چې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د واده په وخت ورکړی و. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې هغه ولیدو نو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها یاد ورته تازه شو، سترګو کې اوښکې راغلې او د صحابو په مشوره دا فیصله وشوه چې ابو عاص دې بغیر فدیې په دې شرط پرېښودی شي چې دی واپس مکې ته لاړ شي نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مدینې منورې ته راولېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه سړي د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها راوستلو لپاره ورسره کړو چې دوی به د مکې نه بهر ایسار شي او دوی ته به یې ابوالعاص راورسوي. همدغسې وشوه. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها خپل لیور کنان سره په اوښ سواره شوه او روانه شوه. کافرانو ته چې کله د دې خبر وشو نو اور پرې بل شو او یو جماعت یې مقابلې لپاره راولېږه چې په هغې کې خبار بن اسود چې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تربور زوی و چې په دې لحاظ سره د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها رور شو، دی و او د سره یو بل کس هم و. دې دواړو کې یو کس او اکثر حبار لیکلي دي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها یې په نیزه ووهله چې په هغې سره هغه زخمی شوه، د اوښ نه راپرېوتله چونکې حامله یعنې امیدواره وه. په دې وجه د ګېډې نه یې بچی هم ضایع شو. کنان په غشو سره مقابله وکړه. ابو سفیان هغه ته وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم لور او داسې ښکاره دې لاړه شي، دا خو نه شو برداشت کولی، دا وخت واپس شي بیا یې په پټه ولېږئ. کنان دا خبره قبوله کړه او واپس یې راوستله. یو 2 ورځې پس یې بیا روانه کړه. د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا زخم 100 کالو پورې و، هم له دې نه ناروغه شوه او په 8مه هجرۍ کې وفات شوه رضی الله عنه رضوانه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایو چې دا زما د ټولو نه ښه لور وه چې زما په محبت کې ورته تکلیفونه ورسولی شو. د دفن په وخت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله قبر کې کوز شو او دفن یې کړه. د کوزېدو په وخت کې ډېر غمجن و. کله چې بهر یې تشریف راوختلو نو مخ مبارک یې روښانه خوشحاله و. صحابه رضی الله تعالی عنهم ترې پوښتنه وکړه نو ارشاد یې وفرمایل چې ما سره د زینب د ثواب خیال و. ما دعا وکړه چې د قبر تنګي او د هغې سختي د دې نه لرې کړی شي. الله تعالی قبوله کړه. پیدا کې لیکي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لور او د دین په خاطر یې دومره مشقتونه اوچت کړو چې ساه یې هم دې کې ورکړه. بیا د قبر د تنګۍ دپاره د نبي علیه الصلاۃ والسلام د دعا ضرورت ورفیښ شو. نو زموږ په شان خلکو به څه تپوس کوئ؟ په دې وجه بندله اکثر وختونو کې د قبر تنګي لرې کولو دپاره دعا کول پکار دي چې په خپله نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د تعلیم په وجه اکثر وختونو کې د قبر عذاب نه پناه غوښتله.